السلام علیکم ملګرو. یو ډیره غټه پیشنګوئی شوې ده چې عمران خان کله جیل نه راوځي عمران خان به وزیر اعظم جوړیږي. بل د عمران خان د پاره عمران خان چې کله اریسټ کړل شو نو په ملک کې ډیر کم احتجاجونه شوي ځکه پولیسو چې کوم دی ملک کنټرول کړي، خو هغې نه پس اوس احتجاجونه ډیر زور شور سره شروع شوي. کم ځای کې غټ غټ احتجاج شوی دی. بل هغې نه پولیس کریک ډاون هم کړی، خلک هم گرفتار شوي دي، کم ځای نه خلک گرفتار شوي دي، کم ځای کې غټ احتجاج شوی دی، به هم په دې ویډیو کې تاسو سره ډسکس کیږي. بل عمران خان گرفتاری نه پس څنګه تاسو لف سٹارټ کې مو وي چې خلک ډیر کم راوتل، خلکو سره یاره و چون کې 9 مې واقعیت نه پس ډیر خلک گرفتار شي، نو د هغې په وجه باندې چون کې 9 مې واقعیت چې کوم دی زموږ د ملک یو بلیک ډی ده. بل چې کوم غټه اپډیټ دی اټک جیل کې دننه هم احتجاج شوی دی. دې شاته کومه کهاني ده، آیا اټک جیل کې دننه هم د عمران خان لپاره احتجاج شوی؟ د دې حوالې سره به هم څه نوي اپډیټ تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کیږي. غټ انکشافات دا شوي چې عمران خان جیل نه راوځي نو ډیر طاقتور به وي او ضرور به وزیر اعظم جوړیږي. جیل ته تلل عمران خان لپاره ډیر ښه ثابت کیدی شي او دا یو ډیره غټه پیشنګوئی شوې ده. جی دا زموږ په ملک تاسو له معلومه ده چې هغه مال خوش نومیر دی، خو چې د فیوچر پیشنګویانې کوي اکثر په دې لایف شو ته هم د سیاستدان چې کوم وي پالیټیشن چې کوم وي دی راغواړي، نو یې یو کس احتجاج داسې پیشنګوئی کړې ده چې عمران خان کله هم جیل نه راوځي، دی به د ملک وزیر اعظم جوړیږي او دی به یو سترانګ پوزیشن کې د ملک نه بهر راوځي. جی عمران خان ته جیل کې اهم پیغام جاری کړی دی چې قوم ته ووایه چې همت نه بایلي. عمران خان سره چې پرون کله خپل وکیل ملاو شو نو هغه وکیل له دا وی چې قوم له د ما پیغام ورسوه چې همت نه بایلي او خیر ورځې به ان شاء الله راشي. جیل کې دننه عمران خان ته ډیر وخت ملاویدی شي، دا چې کومه پیشنګوئی شوې د هغې حوالې سره اپډیټ سي چې جیل کې دننه عمران خان ته وخت ډیر ملاویدی شي، هغه یو مضبوط پلانینګ کولی شي او جیل نه راوتو سره به هغه یو ډیر مضبوط سړی جوړیږي او ډیر د بلند حوصلو مالک اوس هم دی او چې کله جیل نه راوځي نو د هغه حوصله به نوره هم بلنده وي. بل تو شاخانه کیس کې عمران خان ته ډیر آپشنز دي. کم آپشنز دي چې هغې په وجه باندې عمران خان ډیر زر د جیل نه رها کیدی شي. یو خو دا آپشن دی چې جج به دا فیصله کالعدم قرار شي. عمران خان سره د های کورټ او سپریم کورټ آپشن هم شته دی چې د کم جج همایون دا فیصله کړې ده دا به کالعدم قرارېږي. هغې نه علاوه عمران خان سره د سپریم کورټ او د های کورټ آپشن هم شته، عمران خان هلته هم تللی شي. بل عمران خان وکیل ویلي چې عمران خان ته جیل کې یو عام قیدي نه هم کم سهولیات ملاویږي. په دې باندې به هم ډسکشن کوو. کله چې عمران خان جیل ته لاړ نو هلته قیدیان یو ځای شوي چې کله تاسو له د ویډیو سټارټ کې ما یو بریکینګ نیوز درکړو چې په جیل کې هم د عمران خان زنده‌باد نارې لګېدلې دي. په جیل کې هم یو قسم له احتجاج شوی دی. نو هغه څه حقیقت دی کې کله چې عمران خان جیل ته لاړ نو هلته قیدیان یو ځای شوي وو او هغه عمران خان زنده‌باد نارې وهلې دي. جیل کې خو ډېر قیدیان یو ځای کېدی نه شي، خو د یو بیرک قیدیان چې کوم دره یو ځای شوي دي هغوی دا اوازونه لګولي دي. دې کې اوس حقیقت شته که نه، دې کې دې سولید پروف ما سره نشته دی، خو د میډیا چې کوم سورسز دي هغوی دا خبر ډېر زیات چلی. بل عمران خان د پاره نن هم ډیر ګڼ تعداد کې خلک راوتلي او زیات تر وکیلان حضرات چې کوم دي عمران خان د پاره احتجاج د پاره راوتلي. تاسو له معلومه وي چې عمران خان مخکې هم په خپل دا یو تقریر کې دا ویلو، خپل یو لایو کانفرنس کې دا ویلو چې زه به راتلونکي الیکشن کې وکیلان ځان سره کوم، ځکه وکیلان چې کوم دي دی په قانون باندې پوهې دي، دی زر څوک دوکه کولی نه شي او دی مطلب داسې ګرفتاري هم په اسانه باندې نه شي کېدی ځکه دی له ټول رولز اینډ لا د ملک معلوم دی. جی ګوجرانوالا کې ډیر زیات تعداد د وکیلانو راوتلی دی. وکیل حضرات ډیر د مطلب د یاري بوتان چې کوم دي وکیلانو مات کړي دي او ډیر ګڼ تعداد کې احتجاج د پاره راوتلي. کراچۍ کې هم ډیر ګڼ تعداد کې خلک راوتلي او په خپلو مخونو یې د عمران خان ماسک لګولی دی او دا نارې وهلې دي چې عمران خان سے رشته کیه لا اله الا الله. دا په کراچۍ کې خلک راوتلي چې په مخونو باندې د عمران خان ماسکونه هم لګولي. صوابۍ کې ډیر زیات خلکو احتجاج کړی دی چې هلته بیا یو کریک ډاون هم شوی. پولیس هم ډیر زیات خلک د صوابۍ کې گرفتار کړي دي د احتجاج په وجه باندې. باجوړ کې هم ډیر زیات خلکو د عمران خان په حق کې احتجاج کړی دی. لاهور کې هم یو ډیر غټ احتجاج شوی دی. مطلب د ملک مختلف حصو کې احتجاجونه ریکارډ شوي دي او غټ غټ احتجاجونه ریکارډ شوي دي. عمران خان زنده‌باد نارې لګېدلې چې عمران خان په جیل کې دی. جی تر اوسه پورې دا اپډیټ سو د ویډیو کتلو زیاته مننه. نیکسټ اپډیټ دپاره سټې ټیون. تھینک یو سو مچ فار واچینګ. والسلام.